अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान लिअहलिल मदीनति व मन हौलहा मिनल अअराबि अन यतखल्लफू अन रसूलिल्लाह वला यरगबू बिअनफुसिहिम अन नफ्सिहि ذلك لأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إن الله لا يضيع أجر المحسنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما نن جمعه ورځ ده او عجیب صورتحال خدا ده چې یو طرف ته د يهوديانو او د اسرائیلو چې کوم ظلم دی او بربریت دی چې د شپېتو زرو تقریبا په اندازه کې هغوی په غزه کې او په فلسطین کې مسلمانان ماشومان زنانا او نارنګ دغه ځای نور اوسېدونکي مسلمانان شهیدان کړل او دویم ظلم دا روان دی چې د هر طرف نه په هغوی باندې امداد هم بند دی یعنې که سړی امداد کول غواړي چې ځال ته امداد ولېږمه نو هغه هم داسې کلاو ځکه څوک نشي لېږلی چې د هر طرف نه پابندیانې دي یو عجیب صورتحال دا دی چې بس دا ټول امت په یو امتحان کې دی او بل طرف ته شیطان مسلسل لګیا دی او د مسلمانانو په ذهن کې د دې جهاد په باره کې وسوسې د دې جهاد په باره کې شکوک او د دې جهاد په باره کې شبهات اچي نو حقیقت خدا دی چې د غزې مسلمانان چې سړی کله ویني د هغوی تصویران ویني او د هغوی ویډیوز ګوري نو انسان زړه ته په هغې باندې درد رسېږي خو د هغې نه ډېره زیاته لوی د درد خبره دا ده بیا چې دا ټول امت ولې نه راپاسېږي او دا راپاسېدل او دا بیداري خو ډېره لویه خبره ده چې سړی کله ګوري دا امت د دې جهاد خلاف ولې دی دې فلسفه باندې د انسان ذهن کار نه کوي یو طرف ته هغه ظلم او هغه بربریت خو چې بل طرف ته کله سړی ګوري نو مسلسل د دې جهاد په باره کې پروپیګنډې روانې دي تیر جمعه باندې من خبره کړې وه په دې موضوع باندې څوک یې مولیان دې لاړ شي څوک چا چې پتو لګول دا خلک دې لاړ شي او څوک چې د فلسطینیانو د حماس او د غزې والا کار سوچ حمله کولا دا خبره او بیا چې کم خلک आवाज وجدي لکه اسلام آباد کې کم غزہ میلین مارچ شو د پاکستان په تاریخ کې یو عظیم مارچ نو خلک البدی باندې سکیږي او تاسو مارچ لولې ځي
زه د هغوی نه تپوس کوم چې لکه موږ له څه کول پکار دي. دا کم خلک چې دا خبره کوي که نه چې تاسو چندې هم ځان له وخوړلې، ځکه یو مردار د فلسطین یو انکر دی، یو صحابي دی، هغه یو الزام ولګو چېر دا کم خلک په دې پاکستان کې چندې کوي نو دا غزې والا ته نه رسېږي. نو دغه یو منافق انسان او د هغې انکر او دغه صحابي خبره د خلکو واغسه چې دا ټیک وي او ټوله دنیا دروغ وي. نو ټیک دی چې هغه صحابي ته به خپل حصه به نه میلاو شوي، هغه چې څه غوښتل او پاکستان کې اوسېږي هغه د دې نه څه خبر دی. کم صحابي چې کوم الزام لګولی دی چې کومې چندې داخله کوي وایي دلته نه ځي که نه، نو دا په خپله باندې دلته اوسېږي، دلته نه اوسېږي، سبق هم دلته وایي او راغلی دلته پروت دی، چونکې هغه ته به خپل حصه نه ده میلاو شوی، نو هغه م الزام ولګو وایي چندې مه کوئ. دوه نمبر خبره داره چې تاسو جهاد له هلته لاړ شئ نو جهاد له څوک تللی نه شي، ځکه نه شي تللی چې د څلور طرف نه هغه خلک په خپله باندې محاصره دی. نو که موږ لاړ شو نو موږ په کوم طرف باندې ځو، چېرته سړی ځي. او دریم نمبر که موږ بالفرض د هغې دپاره اواز اوچتو چېرته جلسه کوو، جلوس کوو، مظاهره کوو، میلین مارچ کوو، په دې باندې هم نه کېږي. نو دا د دې فیسبوک او سوشل میډیا دانشوران نه موږ تپوس کوو چې لکه موږ څه وکړو، تاسو راته دې نه خوا تاسو چل وښایئ. اوسه پورې خو موږ یا جلسه وکړله، یا هم جلوس وکړو، یا هم چنده وکړله، یا هم اواز اوچت کړو، په هغې څه ونه شو. نو تاسو اوس رامخکې شئ او موږ ته چل وښایئ نو موږ به تاسو پسې روان شو. دا زه د زړه خبره کوم، څوک هم چې دا خبرې کوي نو زه ورته وایم ستاسو لیډر که څوک په سیاسي پارټۍ کې نو هغه سیاسي لیډر دې رامخې ته شي او هغه دې موږ ته لار وښي چې موږ په هغه پسې روان شو. که د چا څوک مذهبي مشري او د دې جهاد مخالفت کوي نو هغه دې موږ ته لار راوښي چې موږ په هغه پسې روان شو. ظالمانو نه د خپله لار معلومه ده، د نورو خلکو خدمات هم نه منئ، نو تاسو انسانان یې او که تاسو حیوانات یې، تاسو څه کول غواړئ. پرون ما ته د غزې یو ملګری دی چې هغه ځای کې یو کیمپ دی، په خان یونس کیمپ کې هغه اوسېږي، ما ته بېګا یې ویډیو راولېږله، تاسو شاید نن به په دې سوشل میډیا باندې وایرل او چا به لیدلی وي. په غزه کې کوم چې غزه پټې ده په دې کې په یو ځای باندې حمله شوې ده، بمونه را غورځېدلي دي، هغه دومره په تیزۍ باندې راغلي دي چې کله په دې کورونه لګېدلي دي، دې کورونه ماشومان اوچت شوي دي او په پردي کور په چت لګېدلي دي. ورکوټی ماشوم دی، تاسو به لیدلي نن په سوشل میډیا باندې دی، ورکوټی ماشوم دی په پردي چت باندې پروت دی او دا په بل ځای باندې بم را غورځېدلی دی او د هغه ځای نه دومره په تیزۍ باندې اوچت شوی دی چې دا په پردي کور په چت باندې لګېدلی دی، پتې نه لګي چې دا د کوم طرف نه راغلی دی. نو ته وایې موله میلین مارچ کوه، موله چنده کوه، جهاد ته نشي کولی. نو موږ څه کول پکار دي؟ دا کوم حالات دي عزتمندو؟ په دې وجه باندې ګورئ دغه یحیی سنوار رحمت الله علیه کوم چې د 27 اکتوبر د حملې ماسټر مایند و اسرائیل چې د هغه نه تنګ و او هغه ته به د مرګ فرشته ویلی د اسرائیلو، هغه یو خبره کړې وه چې ان غزه تکشف وتفضح وجوه المنافقین، چې دا غزه دا به د منافقانو مخونه خلکو ته راښکاره کړي. ان غزه تکشف وجوه المنافقین، دا غزه به داسې کار کوي چې د منافقانو مخونه به خلکو ته راوښیي، او وتفضح المنافقین، منافقان به رسوا کړي. هغه حالات دي چې کوم خلک منافقان دي نو هغوی د غزې او د فلسطین د جهاد مخالفت کې ولګیا دي. او بل طرف ته یو دا انټرنیشنل اسټابلیشمنټ چې کوم دی هغوی ته خو پته ده چې دا مسلمانان چې ګورې په بنګلادیش کې او پاکستان کې خلک راوتلی دی، بنګالیان او پاکستانیان، په دې کې کوم مذهبي خلک دی هغوی راووتلو غزې او دارنګې دغه مسلمانانو سره اظهار یکجهتي وکړله. یاره که موږ جنګ له نشو تللی کم از کم اواز اوچت کړی دی، قیامت کې که الله ما ته ووایي چې دا د غزې دپاره څه کړي، زه به ورته 3 خبرې وکړم. یو ویم چې ما وله په منبر باندې خبره کړې وه، په سوشل میډیا وله ما خبره کړې وه، د خلکو زړه مې را بیدار کړی و څومره چې زما وس و. دې ته جهاد بالعلم، جهاد باللسان وایي، دا جهاد مې کړی دی. او جهاد باللسان وایم دې ته چې د جهاد دپاره خلک راوچت کړي، په جهاد باندې خلک پوهه کې د دې جهاد په باره کې کوم شکوک دي شبهات دي دا د خلکو د ذهن نه ختم کړي، نو دا هم کړي دي. دویم نمبر دا ده چې د هغې دپاره هم څه مال د چا نه پیسې راغستې دي، چا ته م اپیل کړی دی، مالي جهاد کې میسه څه نسه اغستې ده، په خپله باندې لږې د خلکو نه ډېرې م اغستې دي او لېږلو کوشش هم کړی دی. 2 شوې. او دریم نمبر خبره دا ده چې د هغې د غزې د مظلومینو دپاره د اظهار یکجهتۍ دپاره پېښور او اسلام آباد او تیمرګرې ته راوتي او اواز هم اوچت کړی دی، دغه زما وس و. پاتې شو هغه اوس چې هلته جهاد له تلل نو هغه موقع نشته دی، او که اوس هم بالفرض دا موقع چېرته وي نو موږ به ځو هغه ځای ته.
تیر جمعه کې ما خبره کړې وا جهلم کې چا یو صاحب ویلو کنه ویل مولیان کا سوګزي مال او تاسو پاسپورتونه راوړی سل کسان ویل په خپل پیسو باندې فلسطین ته ولېګم نو هغه لک راوړل هغه پاسپورتونه و تواله کړل موږ راغلی ویل ته چرته موږ ولېګا وس پته هم نه لګېدله دیو جبانه دا د منافقت ژوند ګورې عزتمند مسلمانانو دې ځان ساتل وکړ د من کوم طرف ته روانیو داغي کله چې انټرنیشنل اسټابلیشمنت او یورپ او امریکا او اسرائیل وکتل چې دا امت کدا په پاکستان کې اوسېږي او کدا په هندستان کې دی او عرب دنیا خو سموده ده عرب دنیا خو ده تاسو کتل اردنیانو د دي مصریانو د دي سعودیانو د دي دوبۍ والا خو په خرڅ دي دا څومره چې عرب دي نو دا خو نه ناغرض ګولې چولې دی او په گاون کې وتړه ځکیږي او پروايي نشته لري چېرې په دې خلکو باندې ظلم کیږي خدا زمونږ پښتانه یا پنجابیان یعنی منګالیان او یا هندستانیان پاکستانیان دا خلک راوتل او داغي په आवाज کی आवाज ملاو کو داغوی سره اظهار یکجهتی وکړل او میلیون مارچونه وکړل او تاسو وکتل دغه میلیون مارچ په انټرنیشنل میډیا باندې راغللې الجزیره او دارنګ کم چې نور د بی بی سی او کم غټ غټ چینل وی پاغه باندې خلکو وکتل چې پاکستان خلک بیدار دي او د غزې د پاره आवाज چتای نو تاسو وکتل دا پلګام کې چې دا کومه مسله ابل ورځ رااله مقبوضه کشمیر کې چا غزې ته سیاحین راغلي دي یو ځای بل ځن خلک راغلي دي ټورست او په دې دوران کې سکسان را پاسېدلې دي او د خلکو پاسپورتونه چیکي او د خلکو کارډونه ګوري چې ته مسلمانې کې هندوی کسي کې چې کوم پکې هندو دي نو هغه ولي عوام خلک پریدي دا یو لوب جوړه شول او دا غي نورسته هندستان په وجد کراغه وی چې بس څومره پاکستانیان په هندستان کې دي تاسو موزي او پاکستان ته بس تھریټس ملاو شو چې پاکستان باندې حمله کو او هغه خپل سرحدات هم سیل کړل او د پاکستان سره خپل تعلقات هم خراب کړل او موږ پاکستان باندې حمله کو او دا الزام په پاکستان باندې ولګو چې پلګام کې چې کم اندوان چاو وجل نو دا پاکستانو وجل دي پاکستان انکار وکړو دا غي نه موږ نه دی وجل دا خلک دا موږ نه دی کړی د حالات ولې جوړ شو معلومی کې دا چې دا کم حالات جوړ شو خطرناک چلته انډیا راو چته شولا بیگا پاکستان اعلان وکړو چې موږ هر قسم جوابي کاروایم کولې شو او خو مضبوط جواب ولا ورکو بلکې دا غوي پروازونه هم کینسل کړو چې زمونږ ایر سپیس ته حکم زمونږ هوایي لار دا په دې باندې به هندستان جاز بن راځي د هندستان جازونه چې کله امریکای ته او یورپ ته ځینو په پاکستان باندې 2.5 غنټې هغه په هوا باندې ګرځي هغه ول بند کړل تقریبا یورپ ته د اندازې مطابق 70-80 فلایټونه روزانه دا د هندستان نه بدل امریکای دغه ول بند کړل 2-3 غنټې پورې دا غوي پروازونه کینسل شو معطل شو حالات کشیده شول نن ټول په دفتر کې په جماعت کې په حجره کې په سکول کې په مدرسه کې په هر ځای کې باز د شروع ده پاکستان او انډیا غزا پاتې شولا دې حالات باندې سوچ کول پکار دي یقینا چې منګه د هر قسم اختلافات او باوجود د پاکستان د حکومت سره اختلاف ته او د چا سره سیاسي پارټو سره خو د پاکستان په حفاظت کې منګه خبر برابر یو د پاکستان د افواج سره د افواج پاکستان سره دارنګ د پاکستان د عوامو سره او د پاکستان د خطې سره او د پاکستان د ځمکې سره او د پاکستان په وفا کې موږ ټول یو بیا زمونږ وطن دی زمونږ شپې دلته دي زمونږ ورځې دلته دي زمونږ تعلیم دلته دی زمونږ بچپن دلته تیر شو زمونږ آبا او اجداد په دې ځای کې خریدا زمونږ وطن دی او د دې حفاظت په موږ لازم دی د هندوانو د موږ نه پریدو او دا حالات جوړول شول دا حالات په دې بنیاد باندې جوړ شول چې څه आवाज په دې ځای کې چاو چتو د حافظ نعیم الرحمن په شان خلک ځوانان پکې و چې هغه د आवाज اوچت کو او ټول خلک پسې لګیا دي او بکواس پسې کوي خو هغه یو ځوان الله پاکستان لور کړی دی او لګیا دي او کل کر आवाज کوي او سبا ټول پاکستان ته نو بلکې انټرنیشنل خلکو ته ویلي دي چې سبا د غزې د پاره تاسو شټر ډاون وکړئ موږ ټول تجارت هم بندو دا غوي د پاره دا غي سره مولانا فضل الرحمن سے به اعلان کړی دی هغه مارچونه وکړل دغه دوه کسان پکې را پاسې دل او هغه سې اعلانونه وکړل او بس خلک پسې لګیا دي پښاړې کوي او خنداګانې پسې کوي دی غلط کې نو تاسو څه وکړل تاسو څه کوئ او من خدا سوشل میډیا ګورو د پاکستان هم خلاف دي خلک لګیا دي هندوان د پر پوسټونه کوي نو کوم خبره ټیک د موږ نه خوارو پر خطا دي چې دا په پاکستان دا څه چل شوی دی پاکستان په عوامو د څه شوی دي دا کوم طرف ته موږ روان یو دا بنیادی تور باندې هغه حدیث ما ته را یادېږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله تاسو jihad پرېږدوئ کنه اذا ترکتم الجهاد چې کله تاسو jihad پرېږدئ نو الله رب العالمین به په تاسو باندې ذلت بر باندې مسلط کی ذلیل بشئ صلی الله علیکم الذل الله بر باندې ذلت او ذلیل بشئ خوار بشئ او الله رب العالمین پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په خپل مینس کې به تاسو په جنگونو باندې ورشئ نن ګورئ کنه څه صورت حال دی
په دې بنیاد باندې عزتمندو خپل سوچ خپل فکر دا برابرول پکار دي، خاص کر دا کم د فلسطین او د غزې چې کم مظلومین دي څومره چې زمونږ وس کېږي چې د هغوی سره موږ هر قسمه تعاون وکړو، د هغوی په اواز کې موږ خپل اواز اوچت کړو، د هغوی د اواز سره خپل اواز میلاو کړو، د هغوی سره اظهار یکجهتي موږ وکړو. او د هغې سره سره حقیقت دا دی چې په دې وخت کې موږ د غزې والا سره او د فلسطین والا سره صرف په 2 میدانونو باندې موږ حمایت کولی شو، تعاون سره کولی شو. یو تعاون دا کېږي چې موږ سره خپل مال هلته ولیږو. په غزې کې حقیقت دا د ګرانۍ ډېره زیاته ده، یو روټۍ په $1.5 باندې او په $1 باندې روټۍ کېږي. دا صورتحال دی په غزې کې. الحمدلله زمونږ مسلمانانو زمونږ پاکستانو هغوی تعاون هم کو. بیګا زما سه میلمه ناستو مدرسې ته راغلی او د عمان نه راغلی، عمان نه. هغه ماته ویلو چې په عمان کې د جمعې په ورځ باندې په جوماتونو کې باقاعده سرکاري اعلانونه کېږي او باقاعده بکسونه ګرځېږي او په جمعه کې چاندي کېږي باقاعده او بیا لیکي غزې ته. ما خیال دا و که زمونږ د پاکستانیان یوازې داسې تکړه دي دوی به دا چندې مندې لیږي. وایي چې په عمان کې هلته خو چونکې دا ټول سیسټم د اوقافو خو د حکومت سره دی، نو باقاعده کوم چې خطیب د هغه اعلان وکړي او چنده راجمع شي او دا چندې ټیک ټاک لیږي. په بازارونو کې هم چندې کېږي، په جماعتونو کې هم کېږي او خلک ډېرې چندې ورکوي، عرب ډېرې چندې ورکوي. دا یوازې ما ته نه وي چې ما ته دا چندې لیږو، دا ټول خلک لګیا دی. دا د مسلمانانو ذمواري ده او دا خو زمونږ امتحان شروع دی. امتحان عزتمندو ما چې کوم د سورت التوبه آیت ویلی و په دې باندې لږ ځان پویه کوو. کله چې مسلمانان د مدینې منورې تبوک ته لاړل او په تبوک کې تقریبا 1 میاشت پورې دغې شامیانو سره او دغې تبوکیانو سره جنگ لتلی و، بیا جنگ ونه شو او مسلمانان واپس راغلل روغ رمټ او دا د نبی علیه صلوات وسلام اخري غزا وه. خو دلته منافقان چې کوم هغوی جهاد له پخپل هم نه تلل او دویم دا چې کوم مجاهدین هلته تلي وو نو په هغې پسې به خبرې کولې، د هغوی په چندو پسې به خنداګانې کولې. صورت توبه دې نه ډکه ده چې چا به ډېره چنده ورکړل ویل دا ریاکار دی، او چې چا به لږه چنده ورکړل ویل په دې لږه چنده باندې تبوک نه ازادېږي. دا قسم الزامات او دا پیغورونه دا به صحابه کرامو ته کول. په دې حالاتو کې دا آیت راغی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله فرمایي چې ما کان لاهل المدینه ومن اهلها من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله. نه د مدینې والا د پاره جایز دی او نه د باندې چانو د پاره جایز دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه پاتې شي او جهاد لاندل شي. ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مقابله کې بخپل ځان سره مینه نه کوي بلکې د پیغمبر سره به ډېره مینه او د خپل ځان سره به لږه مینه. ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله الا كتب لهم به عمل صالح. ودا ولې ځکه چې کدی خلکو د صحابه سره او د مجاهدینو سره تعاون کړی وي جانی تور باندې، یا یې سره مالی تعاون کړی وي یا یې سره اخلاقی تعاون کړی وي، د هغې په اواز کې اواز اوچت کړی وي، نو یاد ساتئ لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمصة في سبيل الله. ظمأ تندې ته ویلې کېږي، تندې ده. نسب تکاوت ته ستړیوالي ته ویلې کېږي او مخمصه لوږې ته ویلې کېږي. وی ګوره کم خلک چې هغه ځای له تللی دي او دوی ته د الله په لار کې تند میلاو شي، د الله په لار کې ورته ستړیوالی میلاو شي، د الله په لار کې ورته لوږه میلاو شي، کتب لهم به عمل صالح. په دې تند باندې په دې لوږه باندې په دې تکاوت باندې ورته باقاعده ثواب میلاویږي. یا زمونږ چې کله د دې غزې او دارنګې د فلسطین او د پاکستان او د مجاهدینو په باب کې او د هغې په باره کې د خیر کلمات کله ووایو منګه، د هغې په باره کې منګه لږه خپل ذهن کلاو کړو، د هغوی سره آواز میلاو کړو، په دې باندې الله موږ ته باقاعده ثواب راکړي، دا عبادت دی. او بیا نبی علیه صلوات وسلام فرمایي الله تعالی نبی علیه السلام ته فرمایي چې ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، چې کله دا مجاهدین د مسلمانان لا یطؤون موطئا قدم دی قدم په ځمکه باندې قدم کیږي د څه دپاره یغیظ الکفار چې په دې باندې کافران غوسه کړي. دا په سورت التوبه کې الله فرمایي ولا یطؤون موطئا یغیظ الکفار، چې په ځمکه باندې ګرځي د څه دپاره چې کافران په دې باندې غوسه شي، کافران پرې غوسه شي. د په ځمکه باندې خلک څه ګرځي، دا مظاهره ده، د میلیون مارچ دی، د چا په باره کې جلسه ده، جلوس دی، د اسرائیل او د امریکې د مرداباد آواز وکړي، په دې باندې هغه خفه کېږي، قاریږي پې که نه. تاسو نه ګورئ د میډیا ته نه ګورئ دا اور پې بل دی،
دا کله چې مسلمانان راوځي الته هندستان لم قار ورشي امریکا لم قار ورشي په ټوله دنیا باندې دا جلوسونه مارچونه شرکیږي او په دې باندې هغه غوسه دا عبادت ته دې ته موږ عبادت وایو ته ورته سنو موږ ته عبادت وایو لا يتون موتئا يغيظ الكفار چې کله څوک راوځي سبا دا 26 تاریخ دی په ټول پاکستان کې به ان شاء الله شر راون به یو خپل دکان بند کو او د خپل دکان نکور تراله او دا څومره قدم چې د کې خو دو دکان دی بند کو دا غي نوی ډوراله او په دې کافر غوسه شنو دا بستر الله ثواب درکې کنه ثواب څه ته وایي د مونږ په ټیم کې په مونږ باندې ثواب ملایويږي د روزه په ټیم کې په روزه ثواب ملایويږي د جهاد په ټیم کې په جهاد ثواب ملایويږي او چې کله اسرائیل او امریکا او دشمن په څخه پکېږي دا کار تاو کو په دې باندې الله خوشاليږي کنه ولا يتؤون موت ان يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا او د دشمن نسزمکا سمال س دولت نه حاصلې الا كتب لهم بعمل صالح ها کبل فرض یو مسلمان ملک دی مسلمان افواج دی واغي په دشمن باندې حمله وکړه دا غي نس شی واغستو غنیمت ته حاصل کو په دې الله ثواب ورکړي ځکه خو صہیب رومي رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير مسلمان هر کار د خیر دی د مسلمان د کار ته پس خیدل پکار دی عجبا لامر المؤمن د مؤمن د کار ته خوشاله دل پکار دی عجیب غو کار د مؤمن دی عجیب معاملې دا ان امره كله له خير د مؤمن هر کار د خیر دی او بیا نبی علیہ السلام فرمایل ان اصابته سراء فشكر كان خيرا له وان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له کچرتا دته خوشحالي ملاو شل مسلمان دا او په دې خوشحالي باندې د الله تعالی شکر ادا کو په دې الله تعالی د خیر ورکی الله بوله ثواب ورکی الله به خوشاله شي او که مصیبت و تور رسیدو ضرر و تور رسیدو په دې ضرر باندې صبر وکړه په دې باندې الله تعالی خوشاله شي مؤمن هر کار د خیر او خیر دی نو عزتمندو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند په باره کې په سورۃ الاحزاب کې الله تعالی موږ ته فرمایي چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو الله والیوم الاخر وذکر الله کثیرا کم کسان چې الله مني دویم نمبر کم کسان چې آخرت مني دریم نمبر کم کسان چې الله یادای دا درې صفاتونه چې بچا کی وي دا غوی د پاره نمونه د رسول الله ژوند دی لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه یقینا استاسو د پاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ژوند کې بهترین نمونه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مخامخ کې ځان تا او داغه مطابق په ژوند کې روي دا زمونږ د پاره آینه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په شکل کې الله موږ لرا لګل دی پیغمبر ته وګورو چې کوم تعلیمات راکړي دغه تعلیمات زما استاد لپاره دي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى د ځان خبرې نه کوي کمی خبرې چې دعوت د الله ر جانب وحی راغله لہذا رسول الله په تعلیماتو کې زما استاد لپاره خیر دی دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي چې د مشرکانو سره به تاسو جنگ څنګه کوي په درې طریقو باندې به کوي جاهد المشرکین باموالکم اول مال دی چې په مال باندې اوسه jihad وکړي څنګه سبا مال باندې jihad وکړي نو مال jihad همدار شي داوی په مخالفت کې د مسلمان سره تعاون وکړي تاسو داوی معیشت ته تاسو نقصان ورسوي دا نن سبا چې کوم پاکستان کې په ټول دنیا کې आवाज شي د اسرائیل له مصنوعاتو نه بایکاټ وکړي دا داوی سي jihad بالمال دی کنه بالفرض کدی ته jihad بالمال نه وي چندور کول تعاون کول داوی د مصنوعاتو نه بایکاټ کول کدا jihad بالمال نه بیا د jihad بالمال مصداق ته څوک ته وخی کنه تجاهد المشرکین باموالکم او دویم نمبر دی چې والسنتکم په جبه باندې jihad بالعلم چې ورته ویل کی دی په بار کې خلک پوهه کا په دې وخت کې زمنګ د ټول اهم ذمہ داری دا ده چې د دې فلسطین او د غزه او د بیت المقدس او د مسجد اقصی د تحفظ په خاطر باندې چې کوم jihad کیږي د دې په بار کې د چا شکوک دي د چا شبهات دي د چا شکونه دي د چا پروپاګاندا دي دا غي مناسب جواب کول او اصل کې خلک نه دی پوهه الحمدلله مسلمانان زموږ د پښتانه مسلمانان دي غیرتيان مسلمانان دي خدا نه دی پوهه میس گایډ شوی دي د صحیح خبر نه دتلې کدا بل پرس په خبره باندې چا پوهه کړ نو بیا بچرتم د سورانه خبرې نه کوي دویم نمبر دی اول سندیکم او دریم نمبر دی انفسکم چې خپل ځان باندې تاسو په نفس نفیس په دې jihad کې شرکت وکړي په دې کې jihad بالمال کې چای سوا غسل دا مجاهد دی داغه سره سره په jihad بالنفس کې چای سوا غسل دا مجاهد دی او دریم نمبر jihad باللسان
چا په جبه باندې په دغه جهاد کې سوا غستله د دې په باره کې خبره وکړله اواز یې اوچت کو او د خلکو شکوک شبهات ختم کړل نو دلم الله رب العالمین به دې باندې به اجر ورکړي. دا د جهاد مختلف صورتونه دي خو هغه انسان بدقسمت دی چې هغه په دې سخت حالاتو کې هغه په یو جهاد کې بې سوا نه غستله، نه جهاد بالمال کې سوا غستله، نه په جهاد بالنفس کې سوا غستله، نه په جهاد باللسان کې سوا غستله. او په دې حالاتو کې د اسرائیل په سب کې، د امریکای په سب کې، د منافقانو په سب کې ودرېدو. دا انسان دا ناکام او دا توانی انسان دی. ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو د 13 جمعې نه په بل جمعه کې د حدیث ما ویلې مو چې لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق. زما په دې امت کې به یو ډله داسې وي چې دا په دې حق باندې کلکه ولاړی او لا یضرهم من خالفهم او خذلهم. کڅوګه مخالفت کوي او کڅوګه رسوا کوي، د چا خذلان د چا مخالفت نقصان بنه ور کوي ورلا. او بیا تاسو شو د خلک څوک د نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې هم فی بیت المقدس وکنافه. دا په بیت المقدس په دې ګرد نوا کې د خلک اوسېږي، د خلک دی کنه د خلکو سره تعاون کول دا زموږ د ایمان حصہ ده. زما کوم کې نن مری سینه خراب د خبرې خو کېږي نه، اوس چنده باندې خپل وکړي نو بس مونږ کوي ان شاء الله تیارې کول به وی خبره وضاحت کوم. هغه دا چې مونږ کې به حصے ډېر زیات راغل لګورې، ډېر زیات به حصے او هغه به حصے راغلي دا یو ته بې ایمانی ویل کېږي، یو بې ایمانی دا بل به حصے دا چې د حق د باطل په منځ کې تمیز تقریبا ختم شوی دی زمونږه. د رسو وجنا یا د مال د وجنا یا د قوم د وجنا، د جبې د وجنا، د پارټۍ د وجنا، د مسلک د وجنا، د تنظیم پرستی د وجنا، د هر څه د وجنا خو په موږ باندې داسې قسمه یو بې حصې راغلی دا داسې زمونږ د حق د باطل په منځ کې هغه تمیز ختم کړی دی. دا پرون به تاسو یو خبر اورېدلې وه، دا خبره چون کې د دین سره د تعلق دی ورناسې سیاسي خبرې خو په دې منبر باندې مزه نه کوي. خو د پاکستان په دې ذمہ دارو کې غټي ذمہ داری دا چې سړی وزیر اعظم شي، غټ سړی دی، چیف ایگزیکټیو دی نه بل غټ ذمہ دار نه. او دویم نمبر چیف اف دی آرمی سټاف شي، د نه بل غټ سړی نه. او دریم نمبر صدر پاکستان شي، د نه بل غټ سړی نه. او څلورم نمبر چیف جسټس داغه نه جوړ شنو. دا یو 15 ذمہ داری دا سری چې دا د پاکستان کی عہدی دی او غټ عہدی دی. زمونږه د 1973 چې کوم آئین دی او دستور دی نو باغی کې په صفا الفاظ باندې خبره لیکلې ده چې د پاکستان د 73 د آئین پرنا کې صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان دا به مسلمانانی، دا به راسخ العقیده مسلمانان وي. پاکستان صدر د پاکستان وزیر اعظم دا به راسخ العقیده مسلمانی، کلک مسلمان وي. د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان صدر دا غیر مسلم نشي کېدلی. دا به د الله توحید مني، د رسول الله رسالت او ختم نبوت به مني او په آخرت باندې به مضبوط یقین او عقیده وي. خو پرون یو خبر په میډیا باندې چلیږي، زمونږ د پاکستان سابق صدر عارف علوی صاحب حیران یم چې دا سه قابل سړی ان سام سړی نه دی، ډاکټر دی، ډینټل ډاکټر پاتې شوی دی، بیا په پاکستان په غټ عہده باندې پاتې شو، صدر پاکستان پاتې شو. نو داسې کمزوري خبره وکړله یا د چاپلوسۍ په بنیاد باندې کړی ده. کله انسان ځان له عہده غواړي که نه، د هغې دپاره سکار کول غواړي. نو هغه پرون د سابق وزیر اعظم عمران خان سے په باره کې خبره کړل ده، ډېره خطرناکه خبره یې کړله، ډېره خطرناکه. هغه خبره دا کړې ده چې د عمران خان صاحب له الله څومره شهرت ورکړی دی نو دومره الله تعالی انبیاو له هم نه دی ورکړی دی. دې خبرې څه صورت دی؟ اوسو دا خبر په بل انداز باندې هم کولی شي چې الله تعالی ول ډېر شهرت ورکړی دی او خلک یې پیژني. موږ هم دا تسلیمو، بالکل مشهور لیډر دی او ټوله دنیا یې پیژني. پاکستان کې میجارټي دا خلک ورپسې دی. او دا خبره کول چې د انبیاو نه الله ډېر شهرت ورکړی دی نو دا خبرې ماته څه خطرناکې غوندې ښکاره کېږي. او دې خبرو په شا باندې بل څه شی موجود دی چېرته. هغه دا ده چې ورو ورو باندې هلکې ما کتل ښه صفا خبره کومه ګورې، ما کتل چې په دې باندې بعد د دوی د پارټۍ د خلکو سره ریسپانس راځي، چا پې ریسپانس نه دی راغلی. داسې کوم ډېر خلک به ناستي، زه نه یم چې نشته به کي چا ریسپانس پې ما وندلي چې دا خولې وله والی و چې دا څه بکواس کېته. په کار خو دا و چې دا اوس په جیل کې وي او داسې کلک احتساب کړی وی چې دومره لوی سړی د پاکستان د تندي یو قسم جمرې او دا بکواس کې په کار په جیل کې پروت و، هېڅ چا پې څه ونه ویلو، نه کارکونانو څه ویلو ورته، نه چا بغاوت وکړو، نه چا احتساب وکړو. دې نه معلومېږي دا چې موږ کې بې حسي ډېره زیاته راغله.
منګه د پیغمبر علیه السلام ذهني غلامان نه یو بلکې موږ د خپل لیډرانو د خپل پارټو ذهني غلامان جوړ شوي یو. لہذا کدا د هرې پارټۍ سره دی، کدا د تحریک انصاف دی او کدا د بلې پارټۍ دی، په داسې مسلو کې ګوره راځي چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام او د انبیاو چې کومه خبر ده په دې کې د چا سره کمپرومایز ونه کو. بس ټیک خبرې تر ټیک وایو، غلطه ته غلطه وایه، که خپل دی او که پردی دی. او په داسې موقعو کې پکار دی چې موږ ګوره د خپل نسل لسه ذهنیت جوړ کو، ذهن ولې جوړ کو چې دا خبرې غلطې دي. او بالفرض که دا خبرې موږ لایټ اخیستلې چې دا خو د میډیا خبرې دي او دا خو سیاسي خبرې دي، بیا به داسې حالات به جوړ شي کوم چې په غزه کې مسلمانان سوځي، موږ په ارام باندې خوبونه کوو. موږ خو لا لرې یو. زه سوچ کوم چې دا یمن والا او دا اردن والا او دا مصر والا او سعودي عرب والا دا عمان دا خلک دې له خوب څنګه ورځي چې په دې نږدې ګاونډ کې ورته دا دروز روان دی او دا په زرګونو خلک روزانه شهیدان کېږي او دا په لکونو خلک بې کوره کېږي او د هغوی په لکونو کورونه وران شو او خو په ارام باندې هغوی خپل خوبونه هم کوي او مزې چرچې کوي. دا بېحسي الله راځي چې کله قومي ضمیر د انسان مړ شي، راځي چې خپل قومي ضمیر راوچت کو منګه او د خپل دین په باره کې موږ ښه مفید معلومات حاصل کو. الله رب العالمین موږ د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.